بسم الله الرحمن الرحيم. الأمر بالإيمان بالله ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليه. دا لسم حدیث دے. پدے لسم حدیث کی منگتا چکم بحث کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرامین و پرنا کے داغے تعلق دے سر دے چی اللہ او داغ رسول او دا مومنان و کار ودائی چی دیبا اللہ طرف تا دعوت ورگئی بل نبا ورگئی. اسلام دا رسول دین دے. کم دینونا چی دا اللہ دا طرف نئی نو خلق آغا دین نخوری بلکہ پابندئی پاغی باندے چی دا بچاتا نخیر چی کم زیدہ سے پابندی راشی تو مطلب دائی چی دا دین دا اللہ نہ رہے. دا اللہ دین دا ټولو انسانانو دا پاری او ټول داغے مخاطبی چی پاغی باندے ایمان روڑی اغاو منی او داغے دا دنیاوی او دا اخروی فیدونا دی فیدو آخلی. دیو جنا اسلام تا آفاقی دین ہوئی. دا آفاقی دین دے دا کل عالم دا پار دے. دعوت بئی پدے کے دو سزنوں تا اللہ و رسول تا ایمان او دا دین شرائع. اللہ باندې ایمان سدے رسول باندې ایمان سدے او دا دین او دا شریعت تقاضا سدے. دا څنګه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم فریضه ده نو دارنګه د علماء فریضه هم ده. هغه لپاره دې پیش کړي حدیث د سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګڼ ترونه دي. دا غي د خپل والد صاحب نوم عبداللہ دی. عباس د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر دی. حمزہ هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر دی. ابو طالب هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر دی. ابو لہب هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر دی. زبیر هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر دی. عبداللہ مخ کی وفات شوی دی. زبیر هم مخ کی وفات شوی دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی پیغمبر کے دو نو عباس موجود ہو، ابو طالب موجود ہو اور ابو لہب موجود ہو. ابو طالب اور ابو لہب دا ایمان نہ محروم دی اور سیدنا حمزہ اور سیدنا عباس ایمان راوڑ دے. تو سیدنا عباس د ایمان ډېر لیټ راوړل دی او دیو جنا په غزوه بدر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې که عباس دلته کې راغی نو هغه ته تکلیف مه ورکوئ او ځکه چې ما ته معلومه شوې ده چې د زړه نه مسلمان دی هغه مجبوره کړی شوی دی په جهاد کولو په جنګ کولو باندې. نو ایمان د مخکې نه و لیکن کله کله سړی د ایمان د اظهار دپاره مجبور شي چې کله یې ښکاره کړم. دا خو زمونږ چاپېرچل کې مسلمانان دي نو موږ ته په اظهار کولو کې څه تکلیف نشته. اوس هم چې کومې علاقې د غیر مسلم وي هلته سړی ځان ته مسلمان نشي ویلی. دې باندې د الله شکر ادا کوي چې پاکستان غوندې آزاد ملک الله موږ له راکړی دی او په کې موږ د خپل ایمان بھرپور مظاهره کوو. بعض خلقو سره احساس نه د الله د نعمت. دا ډېر لوی صحابي دی لیکن ایمان نشي ښکاره کولی په مکه مکرمه کې. د هغه زوی دی عبداللہ بن عباس سره ځکه مونږ رضی الله عنهما وایو چې دا دواړه صحابه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم عبداللہ سره ډېر تعلق او ډېر مینه و. اکثر به ځان سره ګرځو سورلی باندې به هم سورو دعاګانې به هم ورته کولې
او دې نه معلومیږي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیم دار چې ترونو زامنو میس کې څنګه تعلق وي ومنګه تعلیمات د رسول الله صلی الله علیه وسلم یا په پویګو نه یا قصدن عمدن شاته ورزو او دعا کوله یا الله عبد الله ته د قران علم ورکه د قران مجید پوهه ورکه ډېر نصیحتونه مغه تکړی دي د حدیث کتابونو کې دا غي ذکر شته وداغه سیدنا عبد الله ابن عباس ته رضی الله عنهما اغوی ان وفد عبد القیس لما اتوا النبي صلی الله علیه وسلم قال من القوم او من الوفد رسول الله صلی الله علیه وسلم اتم ہجری کی مکہ فتح کړه اسلام تر لری پورې رسیدلو आवाज رسیدلو لیکن د بار خلکو ایمان نه وروړو دا غي وجه دا چې هر زمانه کې صدا سے خلق پیدا کی چې دا غي سیاسی فائدو د پاره د دین رنگ کې څه خبرې کوي دا غي خیال لاو چې دا پیغمبرم ګنده پیغمبر نه دی دیس سیاسی امیر جوړېدل غواړي ځکه دینی رنگ ورکړي او بیا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکه مکرمه نه ووت هجرت یو کو مدینه منوره ته لاړ نو بیا د اکثر خلکو خیال لاو چې دا سړی کمزور دی او د ګندې نبی نه دی دغه د خپل قوم وباسل دی نو کده دا الله نبی وي نو دی ود د کلینه نه وته یہ شکوک او شبهات وي در خلکو شکونه او شبهه وي لیکن کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه مکرمه فتح کړه د سورۃ النصر کې یو خبر وکړه کنه چې اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا اوس بخلق پوه شي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ذات چې هغه 202 په د مکه مکرمه نه تلو په خپل قوم باندې غالب شو او مکه مکرمه داغه د لاس لاندې راغله نو خلکو ته دلیل پلاس ورغه چاو دا واقعي نبی دی قرآن ویلو تب ویني خلق داخلي کی بدین تا افواجا ډلې نو دغه اتم کال نرستو نهم کال کې د بهر نه بیا خلق راته ډېر زیات براتل وفدونه براتل جرګې براتل موومنټس براتل د لپاره چې ایمان او اسلام پیژني الله چې سګي هغه حدیث ښکار کوي قرآن چې سویل دي دا د حدیث ښکار کوي دا سه ډېر شي سيزونه دي دا کال نه هم هجری ته تعامل وفود وي په تاریخ کې د وفدونو کال عام الوفود هغه کال له چې پای کې د بهر نه غیر مسلم راځي د اسلام د معلوماتو لپاره د دین د معلوماتو لپاره ودا نه مطلب چې مخکې نه خلک نه راغلي مخکې نه راغلي خو لګو یو کس دوه کس درې کس پنځه کس دا مسلسل راتلل ځکه قرآن فرمایي رأیت الناس يدخلون فی الله افواجا خلق بدای الله په دین کې ډلې ډلې داخلي اوس ملکونه ورازي او اسلام بقبلې دغه علاقو ته اسلام چا ورسو هغه خلکو په خپل ورسو کم چې داغه ملکونو راتلل دا کوم وفد عبد القیس چې موږ ذکر کوو دا بحرین خلکو دی په دې انتظار کې وو چې دا پیغمبر غالب کیږي او که مغلوب کیږي او چې کله غالب شنو پوه شو چې دا د الله دین دی پوهه خلکو کې عقل وي هغه عقل استعمالي دا زمون خلک عقل نه استعمالي حق معلوم شي چې حق داده خو بیا هم کمپرومایز وکړي خپل گناهونو طرف ته شرک او بدعت طرف ته بیا ځي حق پسې خلک د بهر نزي دا وفد د عبد القیس چې کله راغی لما ته النبي صلی الله علیه وسلم دا نه هم هجری ده قال من القوم او من الوفد په یو حدیث کې ټول سيزونه نه ذکر کیږي دا څوک نه وي چې دې کې سلام ذکر نه کو بل څه ونه ویل نه دا ممکن نه دا چې ټول خبره دې سره مفصل ذکر کیږي خبره پس رال رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو کو من القوم
تاسو کې کم قوم سره تعلق لري. او من الوفد د حدیث په باب کې محدثین ډېر زیات احتیاط کوي تر دې پورې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د الفاظو صحیح ادائیگی هغې کوي. دې کې دوه جملې دي، من القوم، دویمه ده من الوفد. قوم څوک دی یا دا وفد دا جرګه دا د چا ده؟ اوس په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ویلی ده، یې من القوم ویلی دی، یې من الوفد ویلی دی. لیکن د راوي نه هیر شوي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې کم یو ویلی وه، نو ځکه هغه من القوم او من الوفد معنی اوس هیر دي چې څه ویلو، خو غالب ګمان مې دا چې قوم یې ویلی وه، ځکه هغه مخکې ذکر کوم. اوسې ما ته داسې هم یادېږي چې شاید وفد یې ویلي. صحابه کرام دومره احتیاط کوي په حدیث کې، ولې چرته د من کذب علی متعمدا لاندې رانشي. چا چې په ما قصدن دروغ ووایي هغه جهنمي دی. زمونږ خلک د ځان عربی جوړوي، هغې ته به حدیث وایي. اطلب العلم ولو بالسین که نه، د علم فضیلت بیانوي نو څه به وایي؟ رسول الله فرمایلی دی چین ته لاړ شی خیر دی، خو علم حاصل کړه. دا حدیث خو نه دی. د علم فضائل ډېر دي قرآن او حدیث کې شته که نه. داسې بې شمېره روایتونه زموږ خلک ځانه جوړوي، دا ډېره د یرې خبره ده. محدثین په دې باب کې ډېر احتیاط کوي. کم چې د هغې غالب ګمان دی هغه مخکې ذکر کړي، او کم چې غالب ګمان نه دی ذهن یې جواب ورکړی دی هغه وخت کې نه هغه وروستو ذکر کوي. موږ له په دې باب کې د احتیاط ضرورت دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم الفاظو کې د هیر پیر نه کوو. کله چې یو محدث یو حدیث نقل کی او هغه ته شکی چې داسې ویلی دي او که داسې ویلی دي، نو کله کله هغه داسې وایي چې حدیث بیان کې بیا وایي چې او کما قال النبی صلی الله علیه وسلم، شاید دغه الفاظ ویلي دا کم چې ما ویل، یا شاید نور څه الفاظ یو، خو مطلب یې دغه دی. و زمونږ عالمان داسې هر حدیث پسې وایي، شک یې نه وي، کتاب ورته مخې ته پروت دی، بیا به پکې وایي چې او کما قال النبي صلی الله علیه وسلم. بس علم سره ډزې کړي دي خلکو. دا خو هر وخت ویلی شي چې کله شک وي د انسان، چې کله ستا مخکې صحیح بخاري صحیح مسلم پروت دی یا کتاب پروت دی او د هغې نه ته وایې، نو هغې سره دا کما قال النبي توک څه نه جوړېږي. هغې ویل قالو ربیعتا، هغې وایي موږ د ربیعه قوم سره تعلق لرو. ربیعه قبیله ده زموږ، بنو ربیعه. دا پیژنګلو ده. یو سړی تا نه پېژني او ستا تپوس وکړي نو ته ورته ووایه چې زه فلانی یم، او وروسته به دې کې حدیث وایه تاسو مخې له به راځي. بعضې خلک هغې په دې بد ګڼي. د بد ګڼلو څه ضرورت دی؟ زه یو سړی نه پېژنم، هغه راغی زما کوڅې ته او ما تپوس وکړي چې ته څوک یې، ما ته څه وایي؟ بولې تو دشمندار یې تپوس کوي. دشمندار یم یا نه یم، خو تا زه پېژنم نه، زه به تپوس نه کوم. د انسان انزل الناس منازلهم، د یو انسان څومره مرتبه وي هغه له هغه امر احترام ورکړه. د یو میلمستیا به د هغه د شان مطابق. په دې وجه پیژنګلو ضروري ده چې پیژنګلو وکړی شي او د هغې مطابق جواب ورکړی شي چې زه فلانی یم. او ستا په خیال چې یو سړی یو ښه مسلح راشي او تا ته وروړی وایي ته روځې، نو ته به خفه یې که خوشحاله وی چې پېژنې نه. انسان باندې خو روب راځي نو که هغه تپوس وکړي چې ته څه کوې، څوک یې، چا سره دې کار دی، نو دې کې خو د شرم څه خبره نشته، حال دې ووایي سره. بای سړی هغه به ور تا ته وډوي، نو ته دې تپوس وکړې څوک یې، نه وایي زه یم. اوس که ستا آواز څوک نه پېژني بیا. رسول الله صلی الله علیه وسلم کتاب العلم کې د صحیح بخاری حدیث دی چې یو سړي وروډبو، رسول الله صلی الله علیه وسلم وروډبو، یا هغې سړي وروډبو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس وکړه څوک یې، نو هغه ویې زه یم. رسول الله فرمایل انا زم زه یم. او جواب نه نوم واله که نه، تعالی به خپل نوم هغه څو ته شرمېږي.
आواز ونه پیژند یو سړي یا پیژنې نه تا ته وي ته څوک یې نه خپل نوم واله زه فلانی یم ٹھیک ده پہچان ضروری دی بغیر د پہچان نه یوازې دا وجه نه ده چې سړی یریږي که نه یریږي د یری سوال نه دی بلکې خبره دا ده بنیادي طور چې پیژنګلو نه بغیر د انسان صحیح احترام نشي کوي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې نه تپوس کوي چې تاسو څوک یې نو هغې ویل مونږ بنو ربیعه یو قال مرحبا بالقوم او بالوفد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل مرحبا ریحې به کشادګۍ ته وایي خوشحالۍ ته وایي رحیب الصدر هغه سړي ته وایي چې د هغه سینه کې یخوالی ډېري جذباتي نه وي سوچ سمجھ سره کار کوي نه هغه ته رحیب الصدر وایي مرحبا بالقوم او بالوفد دلته کې بیا هغه اختلاف ذکر کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بالقوم ویلو که بالوفد ویلو اے قوم یا اے وفد په خیر رالی په خیر رالی غیر خزایا ولا ندامه تاسو دې رسوا نشئ پیمانه دې نشئ ستړي مشئ خوار مشئ چې موږ وایو که نه غیر خزایا خوار مشئ ولا ندامه او ستړي مشئ دا پخوا نه روان دی خو دې مطلب دا نه چې سړی دی السلام علیکم پرېږدي السلام علیکم دا د اسلام شعار دی دا مخکې کول پکار دی حدیث کې بیشک ذکر نشته لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نور احادیثو کې دې تذکره شته دی کله چې سلام وکړی شي السلام علیکم ویلی شي نو بل دی وعلیکم السلام وایي د سلام د اخلاقو نه مونږ خبر نه یو السلام د الله نوم دی دغلته کې د سلامتیا په معنی استعمال دی السلام علیکم پتا سو دې سلامتی آئی هغه سلامتیا کومه چې د سلام د طرف نه ده یعنې تاسو باندې د الله سلامتی آئی دا د اسلام شعار دی دا د خیرالې نه یا د خچارې نه غوره دی که سړی کوي خپل مقامی تهذیب او ثقافت کوي ودې کي هغه خو دې رستو اسلامی دی مخکې وکړي اکثر خلک د سلام جواب نه خبره مې ته وایي السلام علیکم او تا څه وایي خدای دې خیر د سلام جواب کې وعلیکم السلام ویل ضروری وي د سلام په جواب کې خلک په خیر علی څنګه دا نه وایي وعلیکم السلام وایي بیا چې څه خبرې کول غواړي نو هغه بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل چې کوم سړی مجلس ته راشي او سلام ونه کړي نه سره خبرې مه کوئ ډېره اهم خبره ده خو زمونږ خلک نه کوي داسې چې کله سلام وکړی شي نه هغه نه وروسته بیا په خیر راغلی خوار مه شئ ستړی مه شئ دا هم دعاګانې دي خو دا مقامي ژبه کې دي دا غیر خزایه خلک بعضې وایي دا د پښتنو دا کم ځای چې ستړی مه شئ خوار مه شئ تا که حدیث ویلی نو پته ورته لګېدلی غیر خزایا ولا ندامه ستړي مشه خوار مشه دعا ده لیکن اسلام چې موږ له کوم دعا راکړې ده هغه ډېره بهتر ده په سلام کې خو یو دغه څیز شو او دویم دا چې کوم سړي ته موږ السلام علیکم وایي موږ د خپل طرف نه هغه مطمئن کو چې زما د لاس نه او د ژبې نه به ته محفوظ یې صحیح سالم دی زه به تا ته څه نقصان نه در کوم دې فلسفو باندې حکمتونو باندې زموږ خلک نه پوهېږي چې تا چاته السلام علیکم خبره ختمه شوې ده نه دشمني شته منځ کې نه یو بل پسې لاس وهل شته دی دا کوم خلک چې کوي داسې نه هغوی د سلام د حکمتونو نه واقف نه دي خبر نه دي فقالو یا رسول الله هغوی ویل ای د الله رسوله انا لا نستطيع ان ناتيك الا في الشهر الحرام مونږه راتلې نشو تا ته مگر په میاشت د حرمت کې څلور میاشتې دي رجب ذوالقعده ذوالحجه او محرم دې ته اشهر حرم وایي د مخکې نه د دې احترام را روانو خلکو به په دې کې جنگ و جدل نه کو د امن میاشتې وي ده اسلام خو هسې ټول د امن دین دی خو دغه څلورو میاشتو د امن هغه څیز هغه حیثیت اسلام برقرار ساتلی دی
عامو حالاتو کې اسلام د جنگ د جدل تعلیم نه ورکوي چاله. جهاد ځان لسیز دی، جهاد د فساد د رد د پاره چا چې روانه یې کړی دی د هغې د جواب د پاره جهاد کېږي، دا جنگ او جدال نه دی. نو دغه میاشتو د حرمت کې به خلق تلل راتلل کول، او د هغې وجه هم دا وه چې رجب کې به خلقو عمومي طور عمره کوله. نو عمرې دپاره امن امان ضروري و، ځکه خلک د لرې لرې نه ځي مکې مکرمې ته. نو ذوالقعده او ذوالحجه په دې کې به حج ته تلل، محرم کې به د حج نه واپس تلل. یعنې هغې له چې کوم اهمیت ورکړو نو هغه هم د دین د وجې و. دا مشرکانو دا کار کو ګوره، و مشرکان لیکن د دې میاشت احترام به کو، او زموږ مسلمانان د رمضان احترام نه کوي. روزه وي او ځای په ځای هوټلو کې څادرې توکړي دننه پکې کوجتیان ناستي روزې خوري. دا مسلمانان دي. حیران شي سړی داسې دي غیر مسلم دی او هغې څلورو میاشتو له احترام ورکوي د حج د وجې. مشرکین مکه مسلمانان خو نه دي، دا ټول فسادات به هغې کول، لیکن دغه څلورو میاشتو له احترام هغې ورکړو، چاته به څه نه ویل. البته نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره زیاتی کړو حدیبیې په مقام کې چې شپږم هجرې کې هغه عمرې له ته نه منې کړه، دا خباثت کړو، لیکن نور خلق به نه منې کول. و دغه څلور میاشتې دا ذهن کې یاد وساتئ، رجب، ذوالقعده، ذوالحجه او محرم، دې ته اشهر حرم وایي. نو دا وفد عالم وایي مونږ عامو روزو کې عامو میاشتو کې تاسو نه شو راتلی، ځکه مونږ خلک تنګوي. البته میاشتو د حرمت کې میاشتو د احترام کې مونږ تعالی راځوتلی شو، او د هغې وجه دا ده چې وبیننا وبینک هذا الحی من کفار مضر. مضر قبیله ده، کافر دی. او زما په خیال هغه اسلحه چې کومه جوړېږي دا مضر ده وي که نه، شاید هغه د مضر د وجې د هغې نوم ایښودی شوي، لکه دا ډېر جنګجو قبیله وه. حی دلته کلي ته وایي، امام الحی د کلي امام. د فقه کتابونو کې لیکلي دي چې یو سړی مړ شي نو د هغه امام هغه زیات لایق دی د دې چې هغه د هغه جنازه وکړي، امام الحی. یو خواهی که د هغه زوی یې چاته ووایي بیا ټیک ده، یا د هغه د امام په صلاح باندې بل چاته ووایي نو ټیک ده، خو زیات مستحق د کلي امام چې کوم دی چا پسې چې د منځونه کول امام الحی ناغات د چا د جنازې مستحق هغه دی. د دې نه خلک یو رواج جوړ کړی دی، اوس سړی بار لړ شي ته ورته جنازې ونه وي نو بیا خفه وي، ما ته یې ونه وي چې مخکې شه. مونږ هم کله کله بار لړ شو، شاګردان راهي چې راځي زه ورته یم زه نه یم خوشحاله په دې چې زه مخکې ودرېږم، ستا والد صاحب وفات دی، نو کومه دعا چې زوی یې کولی شي خپل پلار ته هغه زه نه شم کولی. د چا مور مړه ده نه په خپله کولی شي. پکار دی چې هر سړی خپله جنازه هم زده کړي او خپل د نکاح چل هم زده کړي، چې د پلار جنازه خو کوي کم از کم، امیانو دپاره هم دا پکار دی. ځکه چا چې پلار مړ دی هغه زړه ډېر دردمند دی، او د خپل پلار او د مور او رشته دار دپاره چې کومه دعا هغه کولی شي نه بل څوک نه شي کولی. او زموږ خلک خامخا شاته کېږي، نه دي شاته کېدل پکار، خپله جنازه کول پکار دی. یو سړی دی هغه بالفرض ګوري دی دا چې دا زما د پلار ډېر نږدې دوست دی، استاد دی، عالم دی، هغه ته ووایي ټیک ده. خو بهر کې خپلې جنازې په خپله کول پکار دی. حی دلته کې کلي ته وایي، قام ته وایي، قبیلې ته وایي. وبیننا وبینک هذا الحی من کفار مضر. او زمونږ او ستا په منځ کې دا قبیله ده د مضر د کفارو. یو خبره ده د دې سره هغه ضروري ده، د علاقو کې د ایمان ډاکوان دي ډېر شي، بېشمېره ډاکوان دي مختلف طریقو باندې. زمونږ دا ایمان دی ځکه چې حدیث کې راځي
چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې د هر مړي نه په قبر کې تپوس کولی شي. د توحید باره کې تپوس کیږي، د عقیدې په باره کې نه بیا ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې تپوس کیږي چې من هذا الرجل، دا سړی څوک دی، دا سړی څوک دی. نو خلک څه وایي؟ جی رسول الله صلی الله علیه وسلم د هر مړي په قبر کې صحیح حاضر. دا عقیده جوړه کړې د خلکو، کتابونو کې هم لیکل ده، دا وایي هم د خلکو میانس کې دې دعوت هم ورګي. بیا وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم هر قبر کې حاضر ناظر دی. په یو وخت کې کار څومره خلک مري، نو په هر قبر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ښکاري حاضري. ولې هاذا من ده پیدل تیرے څه خیال دی؟ دا حدیث دی کنه، بیننا و بینک هذا الحی من کفار مضر، زمونږ او ستا په منځ کې دا قبیله ده د مضر کفارو. نو که دا مطلبي چې د هاذا د وجې رسول الله صلی الله علیه وسلم په هر قبر کې حاضرېږي، نو دې نه خدا هم معلومه شوه چې د مضر کفار هم هلته حاضرو. د کوم هاذا لفظ دیتا معهود ذهنی وي، دا مطلب نه کوم چې د خلکو اغسته ده. الله دې زمونږ د ټولو په حال رحم وکړي او الله دې موږ د خلقو نه بچ کړي چې هغه زمونږ په ایمان ډاکه اچوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هر ځای کې حاضر ناظر نه دی. دا هاذا الحی دا مطلب نه دی سر نور حدیثونه هم یو ځای کې هغې سره دا نه وي چې ما تقول فی هذا الرجل، څه پاګلان دي نه هغې وي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تصویر ورته وښیي. یو خو تصویر حرام دی، بل خو د پیغمبر تصویر ورته هلته ښیي، رضا نه خبرې کوي. اصل دا ده چې په نورو احادیثو کې د هغې تفصیل دی چې ما تقول فی هذا الرجل الذي صفته کذا و کذا. ته د هغې سړي په باره کې څه وی چې هغه مکه مکرمه کې پیدا شوی او د پیغمبرۍ دعوې کړې وه، نو د هغه محمد صلی الله علیه وسلم خپل قوم نو پرېښی، بیا مدینې منورې ته تشریف وړو. دې سړي باره کې څه وی؟ و دې ته وایي ما تقول فی هذا الرجل. چې کوم سړی مسلمانی دا به وایي چې هغه زما پیغمبر دی، هغه زما نبی دی. او چې کوم سړی مسلمان نه وي نو هغه به وایي ها ها لا ادري قال الناس قولا فقلته، ما ته هېڅ علم نشته دی، خلقو به څه خبرې کولې ما هم کولې. نو حدیث یو خلق ته څه جوړ کړي. یو لوی صوفي بزرګ دی، نه هغه هم خطا شي کله کله. دا صوفیان اکثر په دین نه پوهېږي بیچارهګان، ښه خلک خو پوهېږي نه په دین باندې. نو هغه وایي محبوبه رهنما شه د لحد تورو تیرو کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي ما ته رهنمایي وکړه د لحد تورو تیرو کې راشه چې ما ته جواب وښیه. دا غلو ده، دا ګناه ده. هر چا چې ویلې ښې نه دي کړې، بدرت نه وایي ورته، خو ښې نه دي کړي، دا د کم علمۍ نه کېږي. د لحد تورو تیرو کې رهنمایي صرف الله کولی شي. د حشر میدان کې رهنمایي صرف الله کولی شي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرتبه نه ده. دا دواړه خبرې ځان له ځان لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله بنده دی. توفیق رسول الله صلی الله علیه وسلم د جواب نشي ورکولی. توفیق ورکول د نیکۍ دا الله ورکوي. غلو ونه کوو. وبیننا وبینک هذا الحی من کفار مضر، زما او ستاسو په منځ کې دا قبیله ده د کفار مضر. حدیثو کا دین نور بین شاء اللہ سار کی شروع ہے. اقول قولی هذا استغفر